چې څوک بسم الله وعلى برکت الله اوی غټه فایده دا د جناب چې ډوډۍ په وخت کې شیطان تختی. دغه ډوډۍ چې ته خورې شیطان به پکې نه شریک کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو او ډوډۍ خوړله، دې کې یو باندیسی راغی. چې باندیسی راغی هغه ډوډۍ کې لاس ورښکته کړه، ډوډۍ شروع کړه. نو باندیسی لږ ساعت پس بیا چې ډوډۍ وخوړه د هغې نه پس یې وی بسم الله الرحمن الرحیم. نو پیغمبر هم وخندل. نو صحابه تپوس وکړه چې د الله رسوله ولې دې وخندل؟ وی مونږ بسم الله ویلې وه نو ډوډۍ کې مونږ سره شیطان شریک نو. دا باندیسی راغی د بسم الله ونه وی، نو د سره خوا کې شیطان هم ګوتې ګنده کړې. ما لیده شیطان چې ګوتې ګنده کړې، خو چې د بسم الله وی نو شیطان ته پاسېدو چې سیخولي ټولې الټی کړل. ما د هغه شیطان هغه الټو پورې خندا راغله. نو بسم الله وعلى برکت الله که دې ووې نو شیطان خبیث پلیت به در سره په ډوډۍ کې لاس نه ګنده کوي. دې غټه خبره ده. او دا بل حدیث چې تا کوم لیکلی دی دا ډېر مضبوط نه دی، ښه دا لږ کمزوره دی. او نور دغه فایده ده چې ډوډۍ کې برکت پې پیدا کېږي او شیطان در سره په هغې کې نه شریکېږي. که یو سړی د ډوډۍ د خوراک په وخت کې فلم یا ټي وي ګوري، ډوډۍ ورسره آرامیږي که نه آرامیږي؟ او دا څنګه دی؟ خبره دا ده جنابه چې دا ډوډۍ په وخت کې او د ناډوډۍ په وخت کې په دواړو وختونو کې ټي وي کتل، پردو ښځو ته کتل او یا د سړي ښځې پردو سړو ته کتل دا ناروا دي، ګناه ده. او ډوډۍ ورسره آرامیږي نه، آرام کېدل په دې نه راځي. حلال شي په سسیز حرامیږي نه، حرام شي په سسیز باندې حلالیږي نه. په دغه سر نه پرېږدي، دغه خپله ګناه ده او دې باندې سر نه پرېږدي. وی زمونږ دا دوه جربه پټي نه چا په غلا اوږه وښکې ده، مونږ د پسې د قرآن شریف ختم کوو، تاسو راته هم دعا وکړئ. نو دا خو ډېره لویه ګناه ده. خلک څوک د شپې دي پردی پټو نه اوږې وباسي، څوک الوګان غلا کوي. دا مسلمان دا عمل کوي، مسلمان. او دا یا ساده چې څوک پردی غلا وکړي نو حرام یې وکړل یوه، دویم دا دي چې په پردي شي څوک مالدارېږي هم نه، او دریم دا چې هغه څونه د هغه زړه درد وکړي، څونه خیرې ورته وکړي او څونه یې زړه پریشانه شي، نو دا سړی د هغه به څه قادر اوسي. یو 5-6 ورځو دپاره ټیک د ستا ګېډه ومړه شي، نو دا مه کوئ داسې. زه خو به د هدایت دعا کوم چاته خیرې نه کوو چې څومره خلک دي حرام خواره یا د غلاګرې دي، الله دې ورته د اسلام هدایت نصیب کړي. الله دې خدای ویری. دا عید اصلي شپه کومه ده د ربیع الاول، نو د هغې خو اصلي شپه ما ته تاریخ نه دی معلوم، خو 12مه شپه د ربیع الاول. اصل کې د نبي علیه السلام پیدایش چې دی هغه په 9مه شپه شوې، 9مه ورځ د ربیع الاول باندې، او په 12مه باندې د هغې وفات دی. اختلاف پکې شته. خیر دی کې څه مخصوص د ورځو خبره نشته، هر وخت کې سړی خیرات کولی شي، د خاص ورځ پکې نشته. چې دوه مسلمانان یو بل سره خبرې نه کوي، مونځ یې نه قبلېږي. دوه د مونځ د قبلېدو دوه خبرې دي. یو دا چې دوه کسه مسلمانان د 3 ورځو نه زیات یو بل سره روانه به نه کوي، دا ګناه ده. او که 3 ورځو نه زیاته ګناه وکړه نو غاړه اخلاصېږي، دې مونځ کوي، غاړه اخلاصه شوه، الله به دې تپوس نه کوي چې تا مونځ ولې نه دی کړی، خو د مونځ چې کوم خپل ثواب دی نو هغه ثواب ورته نه میلاوېږي، روانه نه ده. په یو سړي باندې حج فرض دی او د هغه په محله کې غریبانان وي، د هغه حج کېږي او که نه کېږي؟ حج ځان له شي دی او غریبانانو قصه ځان له شي دی. چې حج پې فرض دی حج له به ځي، باید سړي وي حج لا باندې فرض دی، راشه غریبانان یا جومات به پې جوړ کړم یا لار به پې جوړه کړم، نه 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 نه، حج چې پې فرض دی نو خپل حج له به ځي، غریبانانو سره یې ځان له امداد کوي. یو سړی چا سره بغض کوي ته ورسره مه کوه. بس شریعت کې د ګناه بدل په ګناه ورکول ښه نه دي. ته چا سره بغض مه کوه، خپل ښه دغه ساته، تعلقات ساته. چې څوک بغض کوي هغه پیشه خدای پیشه. د مور و پلار د اجازت نه بغیر که جهاد له لارې شهید شي جنت کې به یې که بني، نو جنت ته خو شهید خامخا ځي. او که جهاد فرض عیني بیا د مور او پلار اجازت ته ضرورت نشته، او که فرض کفایي وي نو بیا به اجازت غواړي. د مور د خپلې لور خور رشته چا سره کول پکار دي؟
کارخانهدار سره یا دیندار سره؟ دیندار سره ښه او که دیندار وي او کارخانهدار وي بیا ډېره ښه خبره ده، خو اصل څیز دین دی. امام چې کله مونځ کوي نو د پسې قرات ویل دا زمونږ د امام صاحب په مذهب کې نشته، ویل نه دي پکار. دی وی چې که د جالور واده شي نو د مور او پلار د لور کور ته د تپوس پوښتنې دپاره څونه ورځې پس دی شي. موږ دا اورېدلي چې نبي علیه السلام د حضرت علی رضی الله عنه کره د خپل لور د فاطمې رضی الله د واده نه پس په سبا تللی و. بالکل په سبا تللی شي، دا زموږ د خلکو رواج دی چې لور کره زر نه ځي، شرمېږي نه، په سبا هم تللی شي. لور د لاسه خپل زوم کره بوتلی هم شي، په سبا هم تللی شي، په بله ورځ هم تللی شي. شریعت کې داسې پابندي نشته، هر کله سړی خپل لور کره تللی شي، داسې پابندي نشته. او چې دغه د چا لور واده شوي نو هفته کې یو ځل به خامخا خاوند پلار کره ملاقات ته پرېږدي. که پلار کور ډېر لرې وي نو بیا د مناسب حالاتو ته ګوري، خو که د پلار کور نږدې وي نو هفته کې یو ځل د ښځې په خاوند حق دی چې دا خاوند بیا د پلار او د مور ملاقات له پرېږدي، خامخا به ځي. او که پرې نه ښوده الله به د قیامت پر ورځ تپوس ته کوي. که یو سړی په صف کې ولاړي او اودس یې مات شي څه به کوي؟ بالکل دی که شرم نه دی پکار، دی فوراً د صف نه روان شي، خپل اودس دې وکړي، واپس دې راشي چې کوم ځای کې د ده اودس مات شوی دی لکه یو رکعت یې کړی دی نو هغه ځای باندې دې ودرېږي یا بل ځای کې دې ودرېږي او ورپسې دې خپل نور مونځ شروع کړي. خو دا هله چې په جمع کې ولاړې ځان له یو سړی مونځ کې اودس یې مات شو، خپل مونځ دې مات کړي، اودس دې وکړي، را دې شي بیا دې خپل مونځ شروع کړي. که چا ګیره نی او جمع کوي مونځ کوي د هغه مونځ او دعاګانو کې کمی را خو نه راځي. نه، مونځ په خپل ځای دی، دعاګانې په خپل ځای دي او ګیره پرېښودل دا په خپل ځای سنت دي. او چې ستا دومره شک دی نو ګیره ولې نه پرېږدې؟ معلومېږي چې ستا ګیره نشته ځکه نو تپوس کړی، ګیره پرېښودل پکار دی. موږ یو زنانه بیمار هسپتال کې داخل دعا غواړي الله دې ورته شفا ورکړي. مونځ کوي نو دا به نیت ټینګ تړي، دې نیت مونږ ته وښایه. د قضا د مونځ خو که درته معلومي نو د هغې نیت خو اسان دی چې د فلانکۍ ورځې د مازدیګر د مونځ قضا کوم، خاص الله لره مخ مې د کعبې شریفې په لور کو، الله اکبر، خلاصه شو خبره. او که درته مونځ نی معلوم، ډېر مونځونه در باندې جمع دي، نو اول یادوه، اول یا اخر یادوه، ده ووایه چې په ما د مازدیګر څونه مونځونه پورې دي، الله په هغې کې د اول مازدیګر مونځ قضا کوم ستا دپاره. لکې راوله که په خولې نه مې پروا نشته نو چې بیا هغه دې وکړه نو هر یو کې اول یادوه، ځکه چې کم دې وکړه نو بل ورپسې اول شو که نه، چې هغه دې وکړه نو بل ورپسې اول شو. شل منځونو یو دې ته وکړه 19 پاتې شو، 19 کې یو که 18 پاتې شو، 18 یو شو 19 پاتې شو، نو چې کم اوښکېږي هغې پسې بل بس اول یادوه، هر یو کې بل ورپسې اول کېږي. او کله کې وایه په خولې وې بس دا ووایه چې د مازدیګر منځونو کې اول منځ چې په ما کم پورې دی اول منځ قضا کوم په خالص ستا د رضا دپاره مخ مې د کعبې شریفه لور که الله اکبر. دا ښه خبره ده. یو سړي ته داسې عذر وي او په ولاړه او په ناسته مونځ نشي کولی، په اشارې سره مونځ کوي، څنګه به یې کوي؟ اشارې دپاره داسې دي چې دی د خپې قبلې ته کړي، سر د نور خاته ته کړي، سر ته د بالغ کړي چې دا سر یې لږ راوچت شي، نو په سر په اشاره باندې خپل مونځ کوي. لږونې معمولي د دې د رکوع دپاره دې لږ لقی او سجدې دپاره دې لږ زیات لقی، مونځ به نه پرېږدي. او که په ناسته کولی شي تکیارې ځان ته کېږي، په ناسته یې کوي، په کومه طریقه چې دته مونځ اساني په هغه طریقه یې کوي. که یو سړي د نفل مونځ نیت تړي، دا نیت به څنګه تړي؟ مونږ ته ووایه دا نفل خو اسان دی، د 2 رکعاته نفل کوم خالص د الله د رضا دپاره. بس فرض چې فرض قطعي یاد دی، سنت موکد یاد دی، هغه سنت موکد او د فرض قطعي په ځای باندې د نفل نوم اخله. او که په خولې هم نه وی پروا نشته، لکې راوله چې 2 رکعاته دي یا 4 رکعاته دي، خاص خدای لره مخ مې د کعبې شریف په لور کو. بعضې خلک اوس وخت کې ماسخوتن مونځ په 9 بجې کوي، دا مونځ کېږي او که نه کېږي، 8:30 بجې بانک کوي. جناب د قاعده او قیمت خپله معلومه وه، د ماښام د نور پرېوتو نه تر د ماسخوتن د بانګه پورې کم از کم 1 ګنټه 20 منټه ټیم پکار دی، 1.5 غنټه پکار دی. او که 1.5 څوک نشي کولی 1 غنټه 20 منټه خامخا پکار دی. نور پرېوتل د ماښام د بانګ نه 15 منټه مخکې
نو بس دغه اندازې ته ګوره نو هغې نه مخکې بانګونه مه وایې بانګ په ټیم وایې بانګ که دې ونه وې نو سنت موقت پاتې شو او که بانګ دې اوې د وخت نه مخکې نو په وخت کې واپس کول واجب دي ګورې داسې شي دا خو د نقشه جوړه کړې ده په دې نقشه خو نه پوهېږم چې د دې نه څه مطلب دی که یو سړی خودکشي وکړي نو دا خو جهنم ته ځي د جنازه بالکل جنازه کولی شي مسلمان که جهنم تم ځي خو مسلمان دی په خودکشي یو سړی د ایمان نه نوځي کافر کیږي نه دی مسلمان لیکن که یو ملا د خلقو د عبرت دپاره د جنازه نه کوي چې د نه کوم چې خلق د عبرت والی او بیا څوک داسې کار نه کوي نو هغه عام علماو له دا جایز دی نور عوامو بیا داسې نه کوي عوامو له پکار دي چې هغې جنازه وکړي او یو عالم هم که جنازه کوي ودي کړي 10 روپۍ شرعي مهر څومره پیسې جوړېږي نو دا تقریبا نن سبا یو شرعي روپۍ په 25 روپۍ تقریبا جوړېږي هدې نه تقریبا د 250 روپۍ جوړېږي ښه جناب که یوازې مونځ کوونکي سجده سهوه کوي دی به یو طرف ته سلام ګرځوي که دواړو ته دواړه وله جایز دي یو سړی دی چې خلق دی ما ته ودرېږي او بالکل که هسې څوک د چا تعظیم ته ودرېږي نو دا خیر دی لیکن که یو سړی دا خوښوي چې ما ته خلق ودرېږي دا بیا ګناه ده من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار چې څوک د خلقو نه دا تمه کوي دا مینه کوي دا خوښوي چې ما ته خلق ودرېږي نو دا سړی کبر کوي لویي کوي ځان لري جهنم کې دی خوښ کړي نو ته به دا تمه رچانه نه کوي چې ما ته خلق پاسي او که هسې څوک یو مشر ته پاسي د تعظیم دپاره نو دا بیا خیر دی او کنه دا نبی علیہ السلام خو ډېر لوی شان دی دا درسته خبره ده که امام کې قرات درست نی او کور ماحول هم درست نی نو مونږ به مونځ کم ځای کوو امام ته ووایه چې قرات درست کړي او که قرات یې ټیک نی نو بل امام انتظام دی شي مونځ خو یو ډېر اهم شی دی جناب او امام د خپل قرات درست ځان له مونځونه همیشه نه دي پکار بغیر د عذر پیغمبران ټول په ځمکه کې پیدا شوي دي او په ځمکه کې چې پیغمبران باندې مبعوث شوي دي الله پاک وایي چې موږ دوی لېږلي د رحمت د عالم دپاره لېږلو څه مطلب دی لېږل مقررول لېږلو دا معنی چې موږ دوی مقرر کړي دي او ټول پیغمبران په ځمکه کې پیدا دي ها د اسمان آخري حصې ځمکې سره لګېدلې ده او که نه نه ځمکه د اسمان په منځ کې ده اسمان ګیر چاپېره تاو دی ځمکه ده پکې دا نور سیارې دي پکې زمونږ په علاقه کې د جنازې د مونځ نه پس متصل دعا سختۍ سره کېږي دې وضاحت پکار تر څو چې صفونه نی روان نو دعا نه ده پکار چې صفونه روان شي هغې نه پس بیا دعا پکار ده او دې دغه د نابالغه ماشوم د هغه لپاره دعا غواړي نو رب العالمین دې ورته ډېر خیر نصیب کړي او چې کوم سړی د دینی عالم په ځای د دنیادارو خلکو عزتونه کوي او قدر کوي نو بس دا خو هر سړی په دې ښه پوهېږي د دنیا لپاره قدر جدا دی د الله لپاره جدا دی د دیندار سړي قدر چې کوي د خدای لپاره به کوي الله ورته خوشحالېږي یو په ګاونډ کې که غریب وي او رشته دار هم غریب وي خو ډېر لرې وي مثلا باړۍ نه تیرا پورې کم یو ذات مستحق دی زکات دپاره دا نږدې ګاونډي دی زیات مستحق دی جناب ښځو جومات ته تلل او دعا کول څنګه دي ښځو له جومات ته تلل اوس دې زمانه کې علما وي نه به ځي ځکه فتنه دې جوړېږي د صحابو زمانه کې به زنانه تللې شاته به ولاړې وي خو دا هغه زمانه نه ده نو په دې پابندي راو که یو جومات کې د ښځو لپاره جدا ځای وي ځان له او هغې ته ښځې مانځله ځي د ښاریو کې بعد جوماتونو کې وي او فتنه نی نو بیا خیر او ښځې که دا نیت وکړي چې مونږ به جومات پاکو نه یاره ښځې دې داسې نیتونه نه کوي دا نظر دې نه کوي سړي د جومات پاکوي او ښځې د جومات نور خدمت کوي نور خدمت دا دی کڅوړې دې وله جوړې کړي د جومات دپاره دې نور چې جومات کې څه انتظامات وغیرې په کور کې دننه یې د هغې انتظام وکړي که یو سړی د خلقو د خندولو دپاره دروغ وایي دا ګناه ده او که نه ده جناب نبی علیه السلام فرمایي چې کم انسان خلق خندی او دې دروغ وایي نو د باندې د الله لعنت ورېږي د دې نه خطرناک او غټه ګناه ګورې بله نشته توبه وباسئ بلکې یو حدیث کې دا راځي چې ویل له خدای دې هلاک کړي نبي علیه السلام فرمایي خیرې ورته کړي نو بعضې سړی دروغ وایي او خلک لاسونه ډبوي او خاندي ورته تیمم په کومو څیزونو سره جایز کېږي تیمم په خټم والی شي په تیږه په کاڼي په هر هغه څیز تیمم والی چې هغه سوځي نه او ویلي کېږي نه
کم شي چې سوځي لکه صادر شو په دې به تیمم نه وي، بعضې خلک په صادر تیمم وایي، او چې کوم شي ویلې کېږي لکه سره زر سپین زر اوسپنه شوه یا پلاسټک په هغې به نه وي، کاڼي که صفۍ خوره پوټي هم نه په هغې تیمم والی شي. په ماشومانو باندې نابالغو باندې حساب کتاب نشته، که دوی خودکشي مو کې نو په دې باندې حساب کتاب نشته، دا مکلف نه دي. که یو سړی روژه نیسي او مونځ نه کوي روژه قبلېږي، او روژه قبلېږي، روژه خپل ثواب دی هغه کېږي، او د مونځ خپل ثواب دی. او یو مولانا صاحب ویلي چې په مونځ کې بسم الله الرحمن الرحیم او دا الحمد الف او دا میم یو ځای که نو ثواب ډېر دی. نه، دا هسې خبره ده. او نبی علیہ السلام به وی بسم الله الرحمن الرحیم، دا به پټ وی، بیا به وی الحمد لله رب العالمین، دا په جهري منځونو کې په جهر وی او په پټ نورو کې به پټ وی. وی ما سره د جمعات رقم جمع شوی دی، خو چې د کوم جمعات رقم را سره جمع دی نو هغې کې د تعمیر څه کار نشته. د بلې محلي جمعات کې کار کېږي نو که دا پیسې هلته خرج کړم، نه که دې خلکو تاله دا پیسې د کوم جومات دپاره درکړي دي هغې کې به خرج کړې. که تعمیر نه کېږي بل کې خرج کړه، پوړونه پې ورته واله، خو هغه چې کوم جومات له پیسې درکړي دي په هغې کې به خرج کړې، بل جومات کې به نه خرج کړې. او که دې جومات کې بالکل د پیسو ضرورت نه نو دا به مالکانو ته واپس کړي، هغوی به بیا په خپله خوښه بل جومات کې ولګوي، یا د هغوی نه به اجازت وغواړي، د هغوی په اجازت به بیا بل جومات کې لګوي. دی وی چې زما د کریاني دکان دی، خلک رانه قرض سوده وړي، قرض ګران ورکولی شم که نه، نقد ارزان او قرض ګرانه ورکولی شي، خو د بازار نرخ نه زیاته نه ګوري. لکه مثلا د 100 روپو شی دی، په نقدو په 100 خرڅېږي، او په قرض 2 روپۍ یا 5 روپۍ د پاسه خرڅېږي، دا خیر دی. خو که ته په قرضو په 10 یا په 20 د پاسه په 100 خرڅې، دا عرف د بازار نرخ نه زیات، دا بیا ښه خبره نه ده. یو سړی دی د متیازو نه پس په دغه ټیشو پیپر باندې استنجا کوي، او یقین راغی چې قطره د اوبو بنده شوه، د اوبو استنجا لازم ده که نه ده؟ نه، لازم نه ده او مسنونه ده. بلاول سړی په لوټه او یا په کاغذ ځان اوچ کی پوره، د هغې نه پس د اوبو استعمال سنت دی. که یو سړی د اوبو استعمال هم نه کي او په لوټه یا په کاغذ ځان پوره اوچ کړي پاک کړي وي نو خیر دی، دغه کافي دی. دا خو حدیث ماته نه معلوم ده، خود سنتونی متعلق ده. بیمار شوی نو صحت یابۍ لپاره چوری کړې وه که نه؟ د چورۍ مسله ده چې بیمارو بیبیانو چوری کړې وه، نو چوری څنګه خبره ده؟ دا غلطه ده چې بیبیانو چوری کړې وه. چوری موري په هغه زمانه کې کوم ځای وه؟ ګوړه وه په هغه زمانه کې، هغه د اوربشو ډوډۍ به وي. نو دا د غلطه خبره د ښځو مسله ده. ما خو ته چې د ښځو ځان له کتاب دی چې چوری ده، چوری موري پکې نشته، خو یاره ډېر خوندور او مزېدار شی نه دی چوری. ښه شی خو دی، ما خو ډېره خوښوي چوری، ډېر مزېدار او اعلی شی دی. مولي صاحب د خدای وبخښي، هغه له مونږ بغیر د دې میاشتې نه په نورو میاشتو کې اسیم چوري کوله، د هغه به خوښه وه. نو چوري متعلق چې دا کوم رسم او رواج دی دا غلط دی، بالکل دا رسم بالکل غلط دی د چورۍ متعلق. چې یاره دا یو سنت دی او یو د صحابو طریقه ده او یو نبی اسلام بیبیانو کړې ده. دې میاشت کې که حقیقت را باندې وایه که نه، نو تاسو د خور لور نه ځان هم په دغه ښکرۍ چورۍ خلاصوئ. پاکه خبر را باندې ولیکل، د خور لور په شلګونو جرب و جایداد هم د خېټې لاندې کړی دی، د هغوی عیسه کور هم والی دی، د پلار په مال کې ولې 1 روپۍ نه ورکوئ، او په دغه چورۍ تاسو وایئ چې د خور لور عیسه ده، او یا مونږ د خور لور حق خو ورکوو که نه؟ چوري ولا د ګوړې وکې 5-6 ډوډۍ ولا چوري کې او پکې ورته ګوړه واچوې. په دې به د قیامت پر ورځ به د نه خدای تپوس کوي په اختر او شوقدر او اختر کې ولا چې تر چیټ او د خامتا جوړه جامې والې او دغه ښکرۍ ولا د ډوډۍ د معده ډوډۍ نه ډکه کې ولا ګوړه موړه پکې ورته واچې، او زه به چوري ده او د ښځو دا د لور خور حق دی. د لور خور حق هغه دی چې 10 جربه جایداد درته پاتې شو نو 20 پکې ستا رضوي کېږي او 10 پکې د لور ستا کېږي. دغه حق ولا ورکړه، په چورو مرو نه خلاصېږي.
د خور لور حق یوازې چوری نه ده، د خور لور تا سره بلا حق کېږي. نو خبره دا ده رونو چې دا چوری مري دا اس یو رسم دی، یو رواج دی، یو ښه شی دی، د میاشتې تخصیص نه لري. هر میاشت کې او هر وخت کې یو سړی چوری کوي که بل څه خوراک کوي نو کوي دی. خدا نه چې دې میاشتې به چوری کوم نو ثواب به راته میلاوي، او که مې ونه کړ نو ګناه به میلاویږي. او بیبیانو دا چل کړ، څوک یهودیانو کافرو دا چل کړی دی، دا ټولې هسې منګړت خبرې دي. ښه نور خشته خوراک دی مزېدار. د سبا د مانځه نه پس د اشراقه پورې وده کېدل څه دي؟ دا مکروه دي بالکل. دې وخت کې به نه وده کېږي. سبا د مانځه نه پس تر اشراقه پورې، مازدیګر نه پس تر نور خطو پورې دې وخت کې وده کېدل نه دي پکار. دې وخت کې خپل کار کوه، یا جمعات کې نو تسبیحات وایه. دی وی چې زه د الکترانکس مرمت کوم، ریډیو او ټي وي او د دې وي سي آرونو دې څیزونو مرمت کوم. یاره زما په خیال که د ریډیو مرمت کې نو ریډیو کې خلک ښه شی اوري او بدم اوري، خو که بالفرض د دې بل غم مرمت کې نو دې کې خو بغیر د ګناه نه بل شی نشته. خو زم د دې ریډیو او د دې ټولو د مرمت نه نن توبه وباسه. مونږ به د دعا وکړو چې خدای پاک د دې په تعالی متبادل ښه کاروبار درکړي، الله یې ولې د حلالو کاروبار ورکړي. فرض مانځه کې او یا نفلو کې او یا په نفلو کې ربنا لک الحمد په اللهم ربنا دا جایز دي که نه؟ نبی علیہ السلام داسې وي اللهم ربنا ولک الحمد دام ویلی شي، ربنا ولک الحمد دام ویلی شي، ربنا لک الحمد دام ویلی شي. دا ټول درې واړه نبی علیہ السلام ویلي په مختلفو وختونو کې. ستا چې کوم خوښ هغه وایه. او کارپټ دا دي چې هغې وینځل دی چې هغه به یو ځل ووینځې اوچ به یې کې، نچوڼولی ګران دي. بیا به یې ووینځې چې ګنده شي، بیا به یې اوچ کې په نور به یې کېږدي، بیا به یې ووینځې په نور به یې کېږدي، اوچ به یې کې، بس دا به پاک شي. قیامت پر ورځ به انسان ته د مور په نوم اواز کېږي، دا غلطه خبره ده. هسې یو روایت کې شته خو دا درسته نه ده. عیسی علیه السلام ته به د مور په نوم اواز کېږي او نورو خلقو ته د پلار په نوم به اواز کېږي. ځان کې د پلان کې زوی میرې مور د خپلې میره مور نه، دا نکاح بالکل خور سره دا ناجایز دی. دا کوم میلمانه چې د بهر نه راځي دوی هم په دعا کې یادوي. بالکل دا خو نو ډېر خطونه دي. مونږ له خو چې د کلي خلک نه بار میلمانه چې څومره راځي دا په مونږ لوی احسان کوي رب العزت دی ولا دواړو جهانو اجر ورکړي. دا اپیمو کرل او خرڅول جایز دي که نه؟ بالکل ګناه ده. اپیمو کې څه جنت دی؟ اپیم خو د نشې شی دی، دا بالکل ګناه ده، ځان ته ساتی. او اپیمي سړی چې دی چې کوم سړی همیشه اپیم خوري د مرګ په وخت کې دته کلمې شهادت نه یادېږي. ګورئ او چې کوم سړی مسواک زیات مږي د مرګ په وخت کې به دته د شهادت کلمه یادېږي. یو میلمه که د چا کور ته لاړ نو ابه پوره مونځ نه کوي، صرف فرض به کوي، دا خطا خبره ده. پوره مونځ به کوي ولې صرف فرض کوي؟ د جمعې په شپه سوره ملک لوستل، سوره ملک داسې یو صورت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي وی دا د قبر د عذاب نه انسان له بچوالی ورکوي. نو جمعه او غیر جمعه مه ګوره، هر وخت کې تلاوت کوه، هر وخت کې تلاوت کوه. که د چر نه ګیدړ سر کټ کي دا جمدی وي هغه وخت پرې بیدار شي بیا د حلالولو څه حکم شته او که نشته دی؟ نه، دا ختم شو، دې کې سم نه کېږي. که خپې تې پرې کړي یا مثال په طور دا وزرې تې پرې کړي او سر یې وي، داسې وجود دومره وجود باقي وي چې د هغې نه جمدې پاتې کېدی شي نو ذبح یې حلال به شي. خو که په دا منځ یې نیم کړي یا یې سر پرې کړي نو بس دا مردار دې سره سم نه کېږي. یو بیمار دی خپه پتون سره ماته شوې ده او دسماتې چې کوي نو 2 کټونه یو ځای کړي او دسماتې وکړي، په لوټه ځان پاکي استنجا نشي کولی. خیر دی بالکل په لوټه ځان پاکي کې استنجا په اوبو نشي کولی، په لوټه هم کافي کېږي. او چاردام به کوي، که چاردام نشي کولی تیمم دی ووایي. الله دې وله شفا ورکړي، خدای دې جوړ